آیت نمبر 28. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصل علیہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا. منگا اصول تفسیر کی دا ذکر کو چہ دا قرآن کریم دا عقیدے پہ اعتبار بنیادی درې موضوعات، یو د توحید د الله، بل د رسالت د پیغمبر، او بل د لائف آفٹر ڈیتھ یا باس بعد الموت. نو دا درې واړه دعواګانې قرآن کوي او قرآن بیا په دلایلو باندې دا دعواګانې ثابتوي. نو دوه دعواګانې ایخ په دلایلو ثابت کړي. توحید ذکر کو، دلائل ولوی مختلف قسم، صحیح. رسالت ذکر کو، التر دلیل ضرورت نو. رسالت ذکر کو التر دلیل ضرورت نو، خو نه منئ چې دا قرآن د الله کتاب دی بلکې محمد د ځانه جوړ کړی صلی الله علیه وسلم. نو الله تعالی یو بس اوپن چیلنج دی، یو صورت مقابله کې راځي بس خبر اخلاص ده. الته پر دلیل باندې به څه کوي، الته په دلیل نه کوي، الته ورته نه مانی او چې نه منو محمد رسول الله خو ان ایجوکیټډ او الټریټ دی. یعنی دغه چرته سبق نه دی ویلې، دغه مدرسه نه ده کتلې، خو استاد نه دی واقف دی، خو د الف با تا په پټای باندې نه دی. نو کده داسې فصیح کلام ویل شي، تاسو په ایجوکیټډ خلک کې جورنالستان یې، صحافیان یې، لیکوال یې، شاعران یې، راجم شي، د ټول دنیا راجم شي. صرف د مکې نه د ټول دنیا را ودعوا شهداءکم من دون الله. د الله نه علاوه د الله مقابله کې چې څوک راجم کول شي راجم کوي. فاتو بسوره من مثله، د دې قران مقابله کې یو مختصر سورۃ راوړي. او الله تعالی ورپسې وایي چې ما چیلنج درک فإن لم تفعلوا، که تاسو دا کار اونک ورپسې ولن تفعلوا، کول نه شي، ټوټلی امپاسبل، یو کانٹ کمپیټ، تاسو د دې مقابله نشئ کولای. د قران انزل سوکاله شو دنیا مخالف ده، چا یو صورت مقابله کې راوړي صحیح. نو بس هغه خو رسالت کې پدې ثابت ده. اوس دیمه مسله باس بعد الموت، لائف افټر ډیث، چې د مرګ نه بعد بیا ژوند کیږي، اکاؤنټیبلټی مو کیږي. مرګ نه بعد بیا ژوند کیږي، اکاؤنټیبلټی مو کیږي. اوس مشرکین مکه او سراونډینګ ایریا هغه به د پیغمبر علیه السلام خبره ټویسټ کوله. څه به کول؟ خبره به اړوله به وی دا محمد چې ذکر کوي چې مرګ نه بعد ژوند دی، دی په خبره پوه شوی نه دی، دی په خبره پوه شوی. که مرګ چې د تقول شوی دی هغه دی چې لا مونږ پیدا دی، نو دا هغه مرګ نه بعد موږ ته ژوند راکړی شوی چې دنیا ته راغلیو. هر چې دا بل راتلونکي مرګ دی، دې پسې د ژوند تصور ټوټلی امپاسبل. صحیح. خو دې په خبره نه پوه شوی وردا سره نه، یعنی خبره به ټس کوله چې د مرګ بعد ژوند ټیک ته مونږ یو منو، خو کوم مرګ او کوم ژوند هغه مرګ چې مونږ لا پیدا نو اټ مین چې مونږ مړو، ځکه د مرګ معنا نشته، د مرګ معنا نو مړو خدای پیدا کړو، ژوند در الله ته. هر چې دا دویم مرګ دی، دې پسې د ژوند تصور ناممکن دی، د ژوند تصور ناممکن دی. او دا یا الله وما نحن بمنشرین. سورہ دخان. دخان آیت نمبر 4 او 15. ان هؤلاء تاکک سردا کسان لیقولون دا خبره کوي، مشرکین مکہ هغه دا خبره کوي
ان هؤلاء تاکید فردا کافران لیقولون دا خبر کئی ان هی الا موتتنا الاولی چې کوم مرګ چې دا غې نه پس مونږ سره د ژوند وعده کول شي هغه زمونږ هغه مرګ چې مونږ باندې تیر شوی دی ان هي ځکه ټیکنیکل خلک او فلسفیکل خلک خداو او فلسفو کوی د لټریټ خلک ټول ان هي الا موتتنا الاولى چې نه دا مرګ چې د کوم متعلق مونږ سره وعده کوي چې ژوند بدل کوي یقین بعد الا موتتنا الاولى مگر اغړم باندې مرګ زمونږ دی چې مونږ نو وما نحنو منشرین انیو مونگا بیا جوند کی دن کی یا جوند کړي شوی پس د دې مرګنا د دې مرګ نه بعد د ژوند تصور دا به زمون په ذهن کې ناراضي یو بل ځای شیطان چې کله ذهن باندې کار کوي ها نو صحیح خبره ده ذهن کې شیطانت سورہ انعام آیت نمبر یو کم دے پیج یو سلو دری دیش یو سل دو دیش وقالوا ان هي الا حیاتنا الدنیا ادا کافران وای چې د کم ژوند مون سره ذکر کول شي چې بیا به خدای ژوند دی کوي الا حیاتنا الدنیا دغه ژوند دې مگر دا ژوند چې دا کوم ته دنیا کې راکړی شوی دی اسې انټرنیشنل رامیان نو څنګه شرسه اسې د ابو جان غو رامي دنیا کې بل پیدا کی څنګه ټیکنیکل شیطانت دیکھو چین هي الا حیاتنا الدنیا وما نحن مبعوثین نیومونګ بیا ژوند کړی شوی د دې دویم مرګ نه بعد د دې تصور نشته د دې تصور نشته صحیح دویم ځای سورہ مومنون مومنون آیت نمبر وہ دیکھ پیج نمبر 345 آیت نمبر وہ دیکھ ان هي الا حیاتنا الدنیا دا پیغمبر مونږ ته مرګ نه پس بجوند کیږي ان هي الا حیاتنا الدنیا نه دغه ژوند مگر د دنیا دا ژوند زمونږه نموتو مونږ مړیږو ونحیا ژوند کیږو علی سبیل التناسخ دا هغه شیطانانو چې څوک د ری انکارنیشن قایلو دا ری انکارنیشن والو د څوک دا ری انکارنیشن والو چې ساده یو نوځي بلکې ورنه نوځي او هغه دنیا تراشي دې معنا دا چې نو ژوند ورته ملاوي شي لکه څنګه د هندوانو عقیده ده صحیح دا غوي دا پیغمبر کوئی شي نه په خبره ته پیغمبر دته د تناسخ خبره کړې د ری انکارنیشن نو دې به کوئی شي نه ان هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن مبعوثین او نیمونګ بیا ژوند کېدونکي د دې مرګ نه بعد په خپل اصل شرک کې بلکې زمون روح د مرګ نه بعد یو بل زی روح کې ورننوځي لیوینګ انټیټی کې ورننوځي او هغه د دنیا ترای د سپی شکل کې د پیشو شکل کې د غوي شکل کې د خر شکل کې تاسو ملتي فویلو کنه هندو والا د هندوانو مذهب دی چې په ځوان سره د محبت وي نو چې ته مړ شې نو استاد دا په هغه نوع حیوان کې یا انسان کې ورننوځي او بیا راځي که ته صالح او پارساوي او خسړې وي نو دی یو خسړی په شکل کې
ستا روح بیا دنیا ته راشي، شکل بلی روح پکې ستایي، شکل بلی روح پکې ستایي. که ستا په حیواناتو کې یو نوع حیواناتو سره مینه وي نو بیا هغه حیوان شکل کې ستا هغه روح واپس دې دنیا ته راشي. دغه شی کوالي او په دای کې قالب کې واچي الله تعالی واپس راولېږي. نو هندو مور یې مړه وه او د مور به سپیو سره ډېره مینه وه. چا سره؟ د سپو سره به ډېره مینه وه د مور. نو دې غریب به ګرځېده د قصابانو او تختونو لاندې، د بوچر د تختونو لاندې، چې چېرته اوس نوې وړه سپی به راغلي، مونږ ورته کوتری وایو، کوتری وړه کوتری به راغلي، زما د مور روح به پته نشته کوم یو کې. نو دې به ګرځېده، ځکه ته به ژړل چې مور مې مړه شوه، مور مې مړه شوه، غواړم چې بیا یې ووینم، غواړم بیا یې ووینم. نو بس د قصابانو تخت لاندې به ناست و، داسې دې ماشومانو کوترو ته توتو کول توتو کول توتو کول. نو ورپسې یو کوتری را روانه شوه، د یو ځل وشړله، نو ورپسې بیا را روانه شوه، چې دویم ځل وشړله، په درېیم ځل وې او دې پېژندم صحیح. نو هغې راواغسته، ښکلې کړی، وایي مورې زه خو درپسې مړ شم، چې ستا روح به بیا واپس دنیا ته کله راځي. کور ته یې راوسته او ښځې ته یې ویلې دې به ښه احترام، دې یو بستره، اعلی خوراک، دا زما مور ده. صحیح عقیده یې ورته نسو ری انکارنیشن، دا زما مور ده، زما د مور روح په دې کې ننوتلی، دا واپس راغلی ده. نو خو چې یو میاشت وه هغې ته اعلی خوراکونو وخوړه، خو دومره غټه شو، نو یو ورځ بهر وتلی و، نو چې واپس راتلل ورسره سپی راغی. صحیح. نو هغه ښځې دی خو تللی و دفتر ته، هغه ښځې یو بله بستره واچوله، هغه سپي ته په غوړو مړو کې ډوډۍ واچوله او هغې ورته کېښوده، او دلته اوس یو کټ کې دا سپی ناسته، دا بل کټ کې هغه سپی ناسته و، چې دی څنګه راغی او دروازه باندې راتلم نشو، ښځه وله مخې له راغلی، مبارک شه مبارک شه. وی ابا یې نن بار تللی او بابا یې دله راوتلی. اسې هدایت چې نه کنه هدایت، نو داسې به ګمراه سره د عقله چې یو خبره به داسې کوي چې بالکل ذهن کې به نه راشي. عقلمن سړي ته وکړي در پورې به خاندي. اوس دا خبرې دا عقل دی؟ ها غوا ته مور ویل دا د عقل خبره ده؟ ها کوترای ته مور ویل دا؟ هنومان ته خدای ویل، هنومان مین منکی ته خدای ویل، داسې د عقل خبره ده؟ موتیا د خپل اسکل یا د غوا موتیا ځان باندې اچول چې دا تطهیر دی، پیوریفیکیشن دی. ما تاسو ته ویلي کنه د ګاندي ارتي، د ګاندي باډي کې سوځولې ده، نه خو سوځول کوي. صحیح. نو دا هغه لږ ایش یو دغه کې کېږي که نه، او یو مانومنټ جوړ کړي چې قومي لیډر نه د هغه مانومنټ جوړ کړي، او هلته یو شیشه کې دننه شیشې بکس کې هغه لږه ایش یې ښودی. نو بیا د بهر نه که مملکتونو سربراهان چې راځي هغوی بیا هلته ورځي، هغه فلورل ریت به ورچوي که نه. صحیح. نه هغه فلورل ریت دپاره زمونږ دا پرویز مشرف بوته دی چې تله، نو دی بوته نه دوم ور واچو، هغه پروټوکول دی، پروټوکول خو به خامخا سر ته رسېږي، نو هغې ته ور واچو. دی چې بله را فلایټ وکړه واپس راغی، نو هغه انتها پسند هندوان دي، هغه یو لوی جلوس جوړ کړه، د غوا موتیا د ځان سره اغوستې وې، وی هغه مسلي راغلی و، د ګاندي هرتي پلیته کړی په موتیا زه ووینځله ټوله. صحیح شو. عقل چې هدایت نه، عقل هېڅ ته کار شی نه دی. د دې وجه خو الله تعالی هدایت لپاره پیغمبر راولېږو چې سره د عقل انسانان د خره زامن دي، سره د عقل انسانان سره دا د خره زامن دي چې هدایت اسماني ورسره نه دی په عقل. او ما تاسو ته ویلي واقعه د سیدنا عمر رضی الله تعالی عنہ، چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زمونږ د هر مقصد دپاره ځان له جدا جدا بوت کو. مونږ چونکې زما پلار د خرماو د کجورو د هغې تاجر نو مونږ د کجورو او د خرماو تجارت کې د برکت او د منفعت دپاره د خرماو خوږ یو خدای جوړ کړی. نو چې کله تجارت په اراده باندې باغت نو سجده به ورته وکړه چې مبارک راځي دا ټریپ، چې دا برکت شي، چې دا ټریپ دا به برکت شي. حضرت عمر وایي ورځ زوږه شوم سم لاس نه راتلل، نور عالم دغه لاس مې وخوړل، دغه بوته چې د خرماو نه جوړو خجورو نه دغه لاس مې فتذکرت غضب ابي، خو چې خېټه مې ډکه شوه بیا د خدای خو سره په یاد شو چې هغه واپس راغی خو مړ به مې کړي. زما پلار خو ډېر قهرجن سړی دی، هغه مې مړ کړي، ځمکې نه مې را خلاص کړي، تا خدای خوړلی. نو یې مور ته راغله وقلت یا امه، مور ته مورې لږ همت وکړه، ویې څنګه ما یې لږې خرما راله پیدا کړه، موسم نه دی د خرماو، خو خرما پیدا کړه چې هغه لاس وله برابر کړي، پلار به مې مړ کړي. نو لاس کو مې ولا مرمت کو او لاس مې ولا جوړ کو. پیغمبر علیہ السلام ته چې دا قصه بیان کړه، پیغمبر علیہ السلام ته یو ساده تپوس وکړ، اولم تکن عندکم عقول، تاسو یې سر کې عقل نو چې دا کارونه مکول، اولم تکن عندکم عقول، تاسو سر کې عقل نو. حضرت عمر ډیره کمالي خبر وکړه، وکانت عقول ولكن لم تكن هدايه، عقل خو تر روم پورې متجارت خورو، هدایت نو د الله طرف نه. صحیح. نو چې هدایت نه په عقل باندې لار نشي مونږ
دلته اوس دا ټول خلک چې دي دا عقل مندي کنه دي عقل مندي ته وي خو سپیس دي عقل مندي ته خو تبي خو پیسفیک ډرینګ کوي عقل مندي کنه عقل مندي ته خو ساينس او ټیکنالوژي کې خو چې ګایډنس ورته دي ویزا مندي زناور دي بالکل حلوي بیا روان او بیا ته هم ته شکار نو الله تعالی د هغه گیټای بندولو لپاره چې د دوی مختلف قسم سره ټیسټ کوي دا خبره ټیسټ کوي تو خبرو کې خلک وایي او ټیک وایي خو دې له په مفهوم نه پوه شوي نو الله تعالی وایي نه دا څه واضح ورته وایا کیف تکفرون بالله واپس پر سبق ته کیف تکفرون بالله سرنګ انکار کوي د الله تعالی نه وکنتم امواتا اوس دې لا پیدا نو دې کو ټرس کول په انداز چې مونږ مړو چې دنیا تر ژوند شو نه درالو ژوند شو الله تعالی هم د دې غوسلو خپل چې وکنتم امواتا تاسو مړوي یعنی نه وای موجود فاحیاکم الله تعالی ژوند کړي پیدا کړي ثم یمیتکم بیا به مړ کړي ثم یحییکم بیا به ژوند کړي نو چې دومره تفصیل سره الله تعالی سره اوسته په ذکر کړ نو د ټرس سره میدان ولا ختم کړ چې اوس په دې کې څه ټرس کوي خبره وکنتم امواتا تاسو مړوي فاحیاکم الله تعالی پیدا کړي ثم یمیتکم بیا به مړ کړي تاسو ثم یحییکم بیا به ژوند کړي ثم الیه ترجعون او بیا به الله تعالی ته واپس بوته شي اکاونټیبلټی لپاره ثم الیه ترجعون فار فردر اکاونټیبلټی د احتساب لپاره به الله تعالی طرف ته بوته شي او دا یو شی دی چې الله تعالی به د قیامت په ورځ په دې باندې اډمټ کوي سوره الزمر چې دا کوم ټیسټینګ مکو په خپل ټیسټینګ رات کوي ورته زه وګورم چې کوم ځای دی زما دا کمپیوټر سره چې دا آیت به کوم ځای نہیں سورہ مومن زمر نہ سورہ مومن زمر پسند 468 آیت نمبر 10 69 ان الذين كفروا تاکید سرا کسان چې کفر کړي دي ینادون غوی تب आवाज کول شي د قیامت پر ورځ باندې لمقت الله اکبر من مقتكم انفسكم اوس کافران خو د قیامت پر ورځ ځان ته په غوسه چې کاش چې موږ سړي ځامن جوړ شوی دانه صح عذاب دی یو ورته ورته بیړغر کوي نو دې بزان ته په غوسه لکه سړی وي ځان بټه کوي صحیح فرشتے ورته आवाज کوي چې تاسو بزان ته دوره غوسه نه لکه خدای تر تاسو غوسه دی ینادون دوی تبا آواز ورکول شي لمقت الله چې غصه د الله تعالی اکبر او غډیر غټه ده من مقتکم انفسکم تاسو د خپل غصه نه خپل ځان باندې چې تاسو ځان ته سره غصه سر ټکئ دا خو چې خدای در اوس په سر ټکول شروع کی پته به تعالی ته ولګي اذ تدعون الى الايمان زکات سول دعوت در کول شو ایمان طرف تا فتکفرون قطاس انکار کولو قالون دوی بوئی چې ربنا او رب زمونگا امتن اسنتین تامڑ ساتلو مونگا دوزلا و احییتن اسنتین او جوند را کڑو مونگ لدوزلا فاعترفنا بذنوبنا مونگا اقرار کو پخپل جرمونو باندې مونگا ایڈمٹ کو چې د دې حقیقت نو مونگا انکار کو اوس ګور هغه آیت کې نه سبق کې د دوو ژوندونو او د دوو مرګونو ذکر شوی دی خو سټپ وایز شوی دی وکنتم امواتا مړوي فاحیاکم ژوندۍ کړی ثم یمیتکم بیا به مړ کوي ثم یحییکم بیا به ژوندۍ کوي
صحیح او دا یو شی و چې د دې خلکو ذهن کې نه راته بلکې دوی رد کو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام. نو د قیامت پر ورځ ابو جهل اینڈ کمپنی هغه هم دا اډمټ کوي چې او دا خبره بالکل حقیقت وا چې دوه مرګونه او دوه ژوندونه، دوه مرګونه امتن اسنتين واحيتن اسنتين، دوه دله د مونږ باندې مرګ تیر کړی دی، دوه دله په مونږ باندې ژوند مرحله رااله. فاعترفنا بذنوبنا، مونږ خپل جرایم منو چې مونږ فیکس او ریالټي ریجیکټ کول، مونږ دا جرم منو. خو چې د اډمیشن نه بعد فهل الى خروج من سبيل، لو تو سلارشته لو تو سلا الله تعالی ورته یو دنه نو تو لارسته جهنم ته، لو تو لار خو نشته دنه نو تو لار ده. ځکه دا زمانہ اوس د اډمیشن نه ده، دلته او تاسو اډمیشن فائدہ نه درکې، دا شی به د اډمټ کو نه دنیا والا ژوند کې. نو واپس خپل سبق کیف تکفرون، سرنگ کافران کے گئے اللہ باندې د کفر معنا انکار، سرنگ انکار کوي اللہ تعالی نا وکنتم امواتا، حالانکہ تاسو مړوئ، فاحیاکم اللہ تعالی ژوند کړي پیدا کړي، ثم یمیتکم بیا بملکی تاسو، ثم یحییکم بیا بجوند کی تاسو، ثم الی ترجعون بیا دغه اللہ تعالی تب واپس بوتلی شي اکاؤنٹیبلٹی لپاره. هو الذی خلق لكم ما فی الارض جميعا، دا اوس یو بل دعوا نثار احمد تولی کچ دا اوس یو بل دعوا اللہ تعالی کوي چې خالق یوازې اللہ تعالی دی او په هر شی باندې عالم یوازې اللہ تعالی دی. دی آیت کی دو دعواګانې دی اللہ تعالی، دو پلیز اللہ تعالی اخلی. یو دا چې خالق یوازې اللہ دی، او دویم دی چې په هر شی باندې انکلوسیو علم یوازې د اللہ تعالی دی، په هر شی باندې انکلوسیو علم محیط علم یوازې د اللہ تعالی. انسان ته خدام پته نه چې 5 منټه بعد بس کیږي، 2 منټه بعد بس کیږي، یو پیغمبر ته پته نه څو پر وحی ورته نه راغلی. ځکه عالم غیب یوازې څوک دی؟ الله. هو الذی اللہ تعالی غزاد دے خلق لکم چی پیدا کرے تاز دا پارا ستاسو نفد پارا ما فی الارض جمیعا جملہ غشیون چی پزمک کی دی دا طول تاز دا پارا پیدا کری دی. نو دا غلطے یو مسئلہ لکن نثار احمد چی بنیادی تو دا دنیا طول شیون دا طول انسانان دا پارا دا برابر پا بنیاد پیدا دی. طول انسانان دا برابر استحقاق لري چی دینا فائدہ واخلی، ټول انسانان د برابر استحقاق لري چې دینا فائدہ واخلي. خو چې کوم شی په کنټرول کې او پوزیشن کې راځي دولی کو ورته چې کوم شی په کنټرول کې راځي او پوزیشن کې راځي، نو د کنټرول او د پوزیشن نه بعد ملکیت او اونرشپ ثابتېږي. بنیادی طور خو دا ټول شی نو زموږ مشترک دي، خو چې راځي پوزیشن کې کومه حصہ رااله هغه دغه ملکیت وګرځي. دا ځکه د سمندر مایان د چا ملکیت دی؟ د ټول انسانانو مشترک دی، کامن دی. صحیح. خو چې چا لایسنس واغل تو فشنګ او کنټرول کې راغی هغه مې دا ملکیت ته نو خرڅي دی. صحیح ده، صحیح ده کنه. او چې کوم شی په کنټرول او پوزیشن کې راغله لکه هوا اکسیجن مونږ خورو دا چا لپاره دی؟ د ټول انسانانو لپاره. خو چې هغه پوزیشن کې نه دی هغه سویټ ټول لګیا دي استعمالېږي. صحیح. خو چې کوم پوزیشن کې راشي هغه سره ملکیت پیدا شي. څه پیدا شي؟ ملکیت پیدا شي. نو دلته یو د اکنامکس او د اقتصاد مسله ولیکا هم اسلامی شریعت چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې بنیادی طور ټول شیونه الله تعالی مباح پیدا کړی دي. مباح معنا permissible for everyone, lawful for everyone. مباح معنا permissible یعنی ته فائدہ اخیستې شي، لګیای یوټیلایز کوي، استعمالوي. خو ملکیت راځي پزمکه باندې احیا سره. احیا معنا ارض المواد، بیرن لینڈ. کم لینڈ؟ بیرن لینڈ. بنجر وای تاسو ورته بنجر به مالک ازمکه، صرف بنجر نه، بنجر خو زما ملکیت هم کې دي شي. بنجر به مالک ازمکه، بیرن لینڈ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے من احیا ارضا میتۃ فلیس لعرق ظالم حق فیها. چاچ بیرن لینڈ بنجر او بے مالک ازمکه آباد کړه، بے مالک ازمکه آباد کړه، فرټلایز کړه، لینڈ سکیپنگ ولا وکړه، بیا فصل لپاره برابر کړه، د چا ملکیت هم نو بنجر پرتا. فلیس لعرق ظالم حق فیها. پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا بادشاہ ظالم پکې هم حق نشته چې هغه واپس واخلي.
اوس دا بیرن لینڈ یا بنجره به مالک ازمکا چې څوک آبادای نو څنګه به آبادای نو درې امامان امام مالک امام شافعی او احمد ابن حنبل رحمهم الله امام مالک امام شافعی او احمد ابن حنبل هغه دا حدیث لټرلی اپلای کوي نو لټرلی اپلای کوي چې فرید خان ته پته ولګي چې افغانستان کې د پلانټس مکه یو خو بنجره پرته ده دیم دا چې دا په کاغذ کې چا پسې لیکلي نه ده یو به مالک ازمکه ده نو بس د حق ته ورشي او ځان له برابر کې لینډسکیپینګ کوي دا درې امامانو مذهب دي ځکه یې حدیث لټرلی اپلای کوي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ کو د الله په قانون په معیار کې ډېر ټیکنیکل سره دی هغه وخت ته خو به فساد او ډیس آرډر مس چیپ او ټرمایل پیدا خلک به یو بل ملک دی باندې فرید خان به تر یو کې شرشا ته پته لګیدا څنګه شرشا نو بس شرشا په څنګه نیو وردي گاډي په پاسه وخیږي چې ولې دا بیرن لند زما په کوم حق ته دی آبادو صحیح نه امام رحمت الله علیه فرمایي چې د دې د پاره اسلامي حکومت کې مستقل ډپارټمنټ وي مستقله محکمه وي او محکمه تبا اپلای کیږي درخواست به ورکړي فرید خان به هغه ځمکه متعین کړي چې دا فلاني ځای د ځمکه چې دومره مساحت ته دایمه یې باندې بیرن لینډ دی مالک یې څوک نشته صحیح زه دا غواړم چې دا ځمکه آباد کړم دا ځمکه آباد کړم نو متعلقه محکمه امام رحمت الله علیه فرمای هغه با نمائندہ ور سره لیږي تحجیر به کوي تحجیر مین لینڈ مارکس صحیح حدود به یعنی دته مثلا هغه به ډېر 2000 ایکړه به 2000 ایکړه د آبادونه نه ده صحیح دته به وایي چې پیسې فائنانشل پوزیشن سره صحیح یا مونږ تا مثلا ماشینری درکو یا صدر کو څومره حدا پر سبسایډایز کولی شي وتا خبر ده انکار په امام رحمت الله علیه ټولز نه ډیټیل سره ذکر کړی چې څومره سبسيډي ریټ باندې مونږ تعالی بلډوزر در کول شو شاول در کول شو فلانه در یا ګورنمنت نشي کولای ته څومره وسله لري ته څومره وس نه ده د فائنانشل پوزیشن په اساس باندې ای ورته لین مارکیټ کوي چې مثلا د 50 ایکړه یا 100 ایکړه دا ته آباد کا دې ته وایي تحجیر فقہ ورته وایي تحجیر مين ځکه مونږ اوسم په وطن کې چې تقسیم کوو کانی لګاو تیګي لګاو تاسو راغو تاسو ټکي نه سړیا مضبوط خول نه دا دې خو ته کوئی چې سټیک لګوم ته خو چې تربولان سره سټیک کو لګای دا هغه نه چې بل ځای لګای دا دې چیرې زموږ ته پس افغانستان دروازه خو دغه کار کوي څنګه شرشه نو دې ته تحجیر کانی لګای تیګي لینډ مارک اوس د دې لپاره شریعت کې ټایم ډیلیمیټډ چې دې به آبادی 3 کاله چې دنه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام درو کالو تهدید کړی او حضرت عمر رضی الله عنه ډېر کمیټډ وي درو کالو سره نو کدرې کاله کې دې سړی د ازمکه آباد نه کړه نو شیر شاه هیز آل د رائټ ټو کانټیکټ دی ګورنمنت صحیح چې هغه دې څه جوړ نه کړ اته ازمکه قبضه کړی دا صحیح او درې کاله بعد اتوماتیکلی د تکم اونرشپ ورکړي شو اتوماتیکلی نه لینډ وایټ شي تاسو پیدا کړئ څنګه نو دا یو نمبر 2 وحشي زناور وحشي وایډز دا کامل ملکیت تر ټولو انسانانو اوس په دې غرو کې د ښکار قابل کم پرنده یا درنده چې دي دا چا دي اده چا نه دي کامن دي صحیح یعنی کہ لیگل ریسٹرکشن نہیں ہے باندې قانونی پابندی نه دغه پشکار باندې نو چې چا مشکار کړه دغه حق دی چې چا مشکار کړه دغه حق دی او پیغمبر علیه الصلاۃ دته وی استیلاء علی المباحات کنټرول راوستل مباح سيزونو باندې شریعت کې ورته سوې استیلاء علی المباحات کنټرول راوستل مباح سيزونو باندې پوزیشن کې راوستل نو چې چا پوزیشن کې واغستل دغه حق دی او بیا شریعت اسلامی هر یو ماینوټ ایشو دومره واضح کړی دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امام مالک حدیث نقل کړی دی الصید لمن اخذه لا لمن استادا الصید لمن اخذه لا لمن استادا شکار دا هغه چا په پوزیشن قائم کړ
دا د هغه چا نه چاش کار کړی دی، دا د هغه چا نه دی. تا بسم الله الله اکبر وی غشه دی ورمشته او په غشي باندې اولګه د غزال څه شي ډیر په اولګه ده او ستانه وړاندې نه شیرشاه ورسې دا قبضه کوي اصله شیرشاه وایي چې ټول قبضه دا شو صحیح څه چلو شیرشاه وشته او فرید خان ورمنډه کړه او قبضه په واچولا. شیرشاه کلیم نشي کولای چې دا زما غشي وشتلا، ځکه دا حق د غش نه دی، دا حق د قبضه د استیلاء علی المباحات. نو لیکه مثلا نمبر 3 منرلز زمین کې ازما کې دفن شوي سیزونه یعنی نیچرلی دا نه چې تایب شي نه نیچرلی چې کوم پیدا دي پکې قانونه ماینز درې شي نه یو ته معدن یو ته کنز یو ته رکاز یو ته معدن ماینز دي معدن ماینز دي یو د کنز هغه خزانه چې تایف ده مسلمانې او تایف ده د مسلمان دفینه ما کې دفن کړی ده او بل د رکاز چې د تان وړاندې د غیر مسلمو قبضو د غزمه کې باندې د هغه خزانه دفن پاتې ده رکاز. اوس هر چې کنز دی استا په خپل ازما کې استا خپل شی دی دا خو داسې لکه کور سیف کې تا پیسې ورسي هغه سره چا تعلق نشته خو څه وخت تر او بس نستا حق ته تولیکا چې کنز او چونکه د مالک خپل مال له هغه نه راو باسي زوی به دا راو باسي کزوی نه ان مسیبه راو باسي ها څه شي ها اچھا ها ما اسلام غیر لیکن ها هر چې رکاز او معدن دی یعنی نیچرل ماین یا رکاز چې خزانه وا چې تای ولا فتح کړ مسلمانانو ادینه مخکې د کافرانو نه دفن شوی نه پکې پاتې دي صحیح او بیا رستا خدای کولا کنستل لیکو پکې یا معدن راوته یا پکې رکاز راوته صحیح. پیغمبر اسلام فرمایي وفي الركاز الخمس هغه کې سلوري سي استادي 15 ایسا گورنمنت کوي 15 ایسا 20% دا به اسلامي گورنمنت کوي او 80% دا هغه چا د چاپ ملکیت راشي راوړي. کانس خدانه دوی دقائق دا پلورل دقیق من باریک خبر ذهن کې رااله. نو اسلام دی او بل مسله ولیکه چې اسباب د ملکیت په شریعت کې means of ownership دا دوه قسم دي. یو ته هغه اسباب چې from the very beginning ownership پیدا کوي from the very beginning تعالی ownership درکړي د دې نه مخکې پر چې ownership نو you are the first one who owned the same thing. دا کومه خبره چې مونږ وکړه دا د دې قبيله څخه دي څخه چې ملکیت کینو کنه. او دویم قسم هغه اسباب او هغه مینز چې اونرشپ د یو نه ترانسفر کوي بل ته یعنی مالک شیرشاه هغه ملکیت ترانسفر شوی شیرشاه نه چاته فرید خان ته یاران او میراث یا جست ویج دا بیا دوه قسم دي. یو هغه چې په کانټریکټ باندې ترانسفر کیږي هغه ته وایي الانتقال بالعقود خو ورته الانتقال بالعقود اسلامي قانون کې ورته الانتقال بالعقود ترانسفر کیږي په سوانه کانټریکټ باندې. لکه مثلا شیرشاه سره موټر دی او تاسو واغسته پیسو باندې دې مالکو پنک سلیپ باندې واستانه ولیکو او څه چا اونرشپ ته اوستا اونرشپ ته دا ترانسفر په سبا باندې کانټریکټ باندې ستاسو ملکیت پیدا شوه سره وځي ته کانټریکټ ته وځي په دې ګاډي ستاسو ملکیت راځي سره وځي
د دې عقد د وجه د دې کانټریکټ د وجه او دویم هغه چې انتقال او ترانسفر راځي بالخلافه سکسیشن by way of succession دا by way of succession کم خلافت ترانسفر چې راځي دا بیا دوه قسمه ده by way of succession یو هغه چې هغه ستا پر رد باندې هم رد کیږي هغه ترانسفر به خامخا will take place certainly یعنی یقیني طور باندې ترانسفر کی کته وای چې نه شي ترانسفر هم ترانسفر کیږي لکه پلار مرشه نو که زوی چغ وای چې زله د میراث کیسې زنه اخلم بیا به هم دا شی د مقامال کاغذونو کې داغه په نوم پیسې منتقل کیږي چې منتقل شي غدي بیا چاله ورکی صحیح دې ته وای خلافت اجباری دا د ټول کې انسان احمد دې رسوي خلافت اجباری mean succession forcefully یا forcibly دا forceful succession دی او دویم هغه دی چې ترانسفر کیږي اختیار باندې ترانسفر کیږي په اختیار باندې خو by way of succession نو ترانسفر په اختیار by way of succession لکه یو سړی ویلو وصیت وکړ اوس تاسو مثال ورکوم کله شیرشاه ته وای خطا بس بیا خطا تاوان کې شنو شیرشاه وصیت وکړ شیرشاه چې زما د مرګ نه بعد زما د پلانې کور ادا پلانې پلازا د فرید خان ویلو وکړ وصیت وکړ اوس دام سکسیشن دی ځکه سکسیشن وای دی ته یو ختم شي دنیا نه بل سره دا پکای وکړي ریپلیس کړه نو د چې دا ویل کړه دی دلته دا سکسیشن دی خدا فورسفلی نشي کېده دې کې کانسنت شرط د فرید خان هغه تولی قبولیت شرط یا قبولیت شرط ایکسپریسلی یا امپلیسیټلی دا ته بیا وایم ایکسپریسلی چې ایکسپریسلی بده دا شی قبلې فرید خان وایي چې اوجي ما قبول امکان نشته چې فرید خان وایي چې شرشا وصیت قبول څنګه په خپل مالدار سره څه کیسه کو سره په لاله سره البته کله نه رحمت په حق کې یو کده وصیت نیم کندار دې انسان نو بیا اجي غني وای کسه نو دې وای چې اجي غني خو زما په حق وصیت وکړي چې دا کندار فلانه حصہ راغ شو تاسو چې وې دا ذکر د په څو ورته دا ذکر راځي بیا خو ستا حق کیږي قبضه شکل ځکه چې چا په کور دنه خدای هغه مالک دی یا خو دې په دې لمر ورته دی ته هغه څه دې چې څه نه نو ځکه یا ایکسپریسلی فرید خان قبول کړي دا ولي کده انت او یا به امپلیسیټلی کوي نو امپلیسیټلی قبولیت د دې خبرې نه عبارت ده چې دې یا په خپل ځان ریجیکټ کی چې دا ویل نه قبلوم زدا ویل نه قبلوم دې ریجیکټ او کله ریجیکټ نه بس خاموش ته کیپ سایلنٹ خاموش ته تا اچ فرید خان عمر شو یعنی وصیت د شیرشاه نه رد او نه قبول کو او دې مړ شو دا امپلیسیټلی قبولیت ته اتوماتیکلی به هغه ویل د شیرشاه چې د وارثانو ته منتقل کی دولت یعنی که ایکسپریسلی دی ریجیکٹ نه کړ صحیح او نه دی قبول کړ نه دی ریجیکٹ نه دی قبول کړ بس خاموش وي او خبر وي چې زما په حق وصیت کړی یا نه خبر او د وصیت لیکلو خو چاته تا کولاو نه کو چاته تا ونه خو دا صحیح ستاسو مرګ نه بعد دا راز کولاو شو چې شیرشاه کو د فرید خان په حق کې د پلانیزم کې وصیت کړو آیا د فرید خان طرف نه ایکسپریسلی قبولیت شوه دی نه خبرم نه ریجیکشن شوه دی او پته ورته نو اوس بس کیږي لومبه او دا یو مسله د شریعت کې د ځینی مسله ولیکل چې مړ حق د ملکیت نه لري مړی د ملکیت نه منتقل کیږي مړی د ملکیت نه منتقل کیږي خودري حقونه داتې دي چې دا مجبورن انډر دی ډاکټرین اپ نیسیسټی د نظر ضرورت لاندې په شریعت کې ملکیت باندې مړی تور کې بیا به مړی ورساو کوي درې شو ځاسي شریعت کې حالانکه مړی خو حق د ملکیت نه لري دا خپل شی د ملکیت نه وګینه څنګه دا خو جسا څنګه وکړي نو کله میراث وي تاسو میراث وي ورته چې خپل اولاد نه نه یو خو میراث دی
یو هغه سړی چې خپل اولاد یې موږ میراث شو میراث ته شخه نو موږ ورته میراث نو چې لا میراث نه هغه تر ځامن چې کوم یو تربوران هغه دې خوشاليږي صحیح خوشاله دی لا خرخر مرای کراشي نه خوشاليږي خپل نه پټه بسمای صحیح نو میراث هغه ته خو خلک خوشاليږي صحیح د دې وجه په شریعت اسلامي کې یو بل ضمني مسله ولیکه چې مرض موت باندې سړی مریض شي مرض موت مرګ والا کوم بیماری ده هغه باندې سړی مریض شي نو د تصرفاتم کنډیشنل شي د څومره تصرفات کې خپل پراپرټي کې کنډیشنل شي دا ولیکه ان دې په مرض موت باندې مریض ده صحیح شو اوس دې څه شي خرڅي چا باندې زمکه خرڅي چا باندې نه دا به کنډیشنل وي کنډیشنل ان ا سنس کده د قیمت ته په کم ورکړي کم قیمت لري عام طور د بازار دا غي نه غزمکه نیم په نیمه کم ورکړي دا یو کوئی غبن یسیر یو کوئی غبن فاحش غبن یسیر دیته وای چې شه د سلو د ورکه په سلو نیم شری باندې دیته غبن یسیر وای دا په ترانزیکشن سیده راځي کیږي یا 10 روپے کته یا 15 روپے بارا صحیح خو شه د سلو روپو د ورکه په 20 روپے باندې یا ورکه په 10 روپے باندې صحیح اده د مرض موت مریض دی د مرض موت مریض دی نو اټ مینز چې د خو اسې مړې ده خود په خپل مال کې فیور ورکول غوښته دي سړي دا سړي ته فیور ورکول غوښته د مرض موت مریض دی د مرګ په تبه باندې بیمار پوته پکې مړوم شو پکې نه دا کنډیشنلی دغه تصرفات د لیګل دي up to 1/3 of his property only کله 1/3 نه زیات کړي that is null and void خرڅ کړي یا بل چاته ویل کړي یا بل چاته ویل کړي دي یا بل چا باندې خرڅ کړي دي خو په غبن فاحش باندې غبن فاحش مثال به درکو چې رسول روپو شه په 50 روپیا ورکړه تاسو هم څوک او دغه مرض موت مریض هم دي نه د خپل وارثانو د راشي ورکول نه وتل او دا بل څنګه فیور ورکول وتل چې هغه فیور ورکو نو it would be considered as will that would be considered as will no to the extent of $10 چې د کوم 10 روپیا غوښتي دي هغه د ملکیت قرار دی هغه اتوماتیکلی ټرانسفر کیږي چاته وارثانو ته یا ورته په تجهیز او تقسیم باندې لګي یا ورته په دوايانو باندې لګي خو هغه ته چې د 3.5 روپو کوم فائدہ ورکړي دا that would be considered as a part of his will نو درې شوینه چې ما وې چې مړی ته د نظر ضرورت لاندې ملکیت منتقل کیږي او داغه نه ځکه هغه نظر ضرورت لاندې هغه ته ترانسفرونه کینې ملکیت نو بیا وارثانو ته دینه ځکه چې وارثانو ته د شیرشاه ویل سره تعلق نشته د خو ویل چاته کړه فرید خان ته د فرید خان بچیو د پیژنې دغه وارثانو د پیژنې نو د مال دی غي ته ولې لاړ شي لہذا فرید خان he was keeping silent or he kept silent until his death دا ویل نه ریجکټ نه قبول کو نو لومبه به د محکمه مال کاغذونو کې انتقال جوړیږي فرید خان پسې او د فرید خان نه بعد به منتقل کیږي داغه وارثانو ته دا یو صورت نمبر 2 چا چې څوک مړک ان انټنشنل مرډر باندې قتل خطا چورته وي سوې ورته غیر ارادي قتل خطا نو دا غیر لپاره کوم بلډ منی چي which is equal to the price of 100 camels رسول خان قیمت نو دغه بلډ منی دا بچاته ملاويږي نو دا پړومبه ملکیت ثابته د قتل شوی سړی چاته منتقل کې دا چې کوم مقتول دی نو چې مقتول ملکیت په ثابت شي بیا به ترانسفر کیږي دا وارثانو ته نمبر 3 جنین معنا د خدای خېټه کې بچي خدای خېټه کې بچي او څلور میاشتونه زیات اټ مینز چې لیوینګ انټیټی ده څلور میاشتونه چې زیات ته خدای معنا ده چې صاحب کې ده نو لیوینګ انټیټی ده څلور میاشتونه عمر زیات ده او چاره خدلا ګرز ورک خېټه باندې ګرز ورک یا یعنی which cause the death and delivery of the بچہ concerned چې بچي هغه به ټایم ډیلیور مړی ډیلیور دغه وجه او په کوټ کې دا پروف شو
په کوټ کې دا ثابت شو چې او د حرکت د وجه دا بچي مړ شوی دی میډیکل ریپورت هم دغه راغلی صحیح نو اوس دغه بچي کوم بلډ منی چې دا هغه that is not equal to 100 camel that is 1/10 of the blood money now which is equal to the price of less camels 10% دې ته وایي غره شریک ورسوي غره وفي الجنين الغره پیغمبر علیہ السلام فرمایي وفي الجنين الغره د جنین په ډک کې به غره ورکړي نو د دغه غره دا کومه منی چې دا به انډر دی ډاکټرین اف نیسیسټي لومبه هغه جنین ته ترانسفر کړي د جنین نو بیا وارثانه تسي نو باب تدبیر آیت کې خلق لکم دا خبره د لام وا لکم کې دا کم لام چې دی چې الله تعالی وایي څومره شیونه به پیدا کړی ستاسو د نفع لپاره ایز ا هول د انسانانو لپاره دی ایز ا هول دا ټول شیونه د انسانانو لپاره دی ایز ا هول هو الذی خلق لكم ما فی الارض جميعا ندی وجنا شیخ قاسم نانوتوی رحمت الله علیه آپ خپل کتاب آب حیات کې لیکلی دی چې پوزیشن سره ملکیت خوراشي پوزیشن سره ملکیت خوراشي خو هغه بنیادی او اساسی کم کامن حق چې دی هغه ډاوټ لا تر اوسه پکې پروت دی بنیادی او اساسی کم کامن حق چې الله تعالی ټول انسانان لور کړی دی هغه پکې لا تر اوسه پروت دی هغه وایي چې څوک پوزیس کوي او څوک ملکیت لري دا غي دا حق نشته چې کم از کم دا غي د ملکیت د وجه نور انسانان دی وګي مرسي دا ورته کله مسله دیو جن شریعت په لازمي وظیفې کې خو دي چې د غریبانو خېټه ډکول لپاره به زکات ورکوي ډونیشن ورکوي صدقې ورکوي کاغي باندې نه پوره کیږي اسلامي ګورنمنت ایکسترا ټیکس لګول شي پاور کی ټیکس پچا باندې فرض خان باندې مالدار سلیمان شیر صاحب باندې چې دا غندا ټول ځمکې چې دي تاسو کې وسره همې ځان چې پای کې غنوم کوي نو پورا 3 میاشتې پاتې ټل چلای سپوږ نو چې قندار خلک د لوګي ادا کیږي نو بیا اسلامي حکومت چې زما ترای د احمد جان په ځات نه ده دا دوره غنم با فرید خان کرا دوره انصار کرا دوره حاجی عبدالغنی کرا لیے دا ټول بستا خمبو ته نه دي دا تاسو ته دغه کلمه په افغانستان کې وو همدا خلک په اسلام او ټیکس نشته هغه دی نیولې ورته نه چې بیت المال خالی اول وخت دا کوي بیا او قرآن کریم کې چې الله تعالی ذکر کوي چې ذکر کوي فرمایي د جهاد په باب کې یعنی جهاد خیراتی خو نه کیږي یعنی چې کله ضرورت راشي او ډیفنس کې د خپل ملک جنگ خیراتی کی اخو دنیا دولت غواړي نو الله تعالی وایي چې وانفقوا فی سبیل الله دې باب کې چې چا واسطه څومره واسطه غوړي ورکړي بلکې د واسطه زیات دی ورکړي اوس که نه ورکړي الله فرمایي ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه ته لګي خپل خوشي کول غواړي ځکه دا دشمن راغستا کوړه او در باندې مسلط شو لازم کا ستاره بیا دا کور دا بیا ستاره پیسې د ستادي او موټر دا بیا ستاره سچري د تر دا بیا چاري صحیح او هغه لا پرې چې هغه د استی ستابه جانب نه تاو مړ کوي صحیح الله تعالی فرمایل چې د خپل ځان د بچکول لپاره وانفقوا فی سبیل الله ډیفنس کی ضرورت راځي سورہ دی وس کیږي هغه ورکا چې ته ډیفنس خبره ده انکار کړه بلکې څنګه کله پاکستان ته ځل التم دا مسله ذکر کوم لزوم موږ جهاد نکو خو مې د مالدار لپاره د حق چې وانفقوا فی سبیل الله غریبانان مالک او که غریب نمړيږي او ستا وسوي نمړيږي یې مالک او کده نمړيږي نو بیا تامړي کده موړ نه بیا څه دی بیا تامړي بس دا مالدار سړي بچي اوچت کی او بوې چې خیبر ته به خطولېږي ورته دوه پیسې راولېږي صحیح نو کو دې ټول غریبانو بلکې نن پتہ نشته دا القمه الاسلامي اسلامي سمټ چې دی چې پتہ نشته کم حکمران یو تقریر کو نو په ډېر عجیب خبر وکړه وی اسلامي دنیا کې څومره دولت دی کومونګه د ډونیشن نه بغیر صرف د زکات پیسې صحیح طریقې سره خرج کړي هغه اسلامي دنیا کې څو غریب نه پاتې نو زموږ جرنیل سے خو د اسلامي خزانه تصور وکړ چې یو کامن خزانه پکار ده چې کامن خزانه یو د غربت خاتمه وکړي صحیح هغه وایي چې زموږ خلاف کوم احتیاجونه کیږي یعنی دا په هر وطن کې چې اسلامي ملک کې د حکمران خلاف کوم احتجاج کیږي
صحیح داغه وچ د احتجاج دی وجه کی چې د خلک محروم دي د خلک سری دا نو څو ورته موقع په لاس راشي نو دی خپل غوسه او بڑا صبر صحیح جنرال مشرف من خپل بیان کړ هغه چې یو څلور پوینټونه ورکړل یو کې ساينس او ټیکنالوژي چې بنیادی خبره ده چې په ټیکنالوژي به قبضه کوو دا غینه بغیر بل لار نشته په احتجاجونو او په مظاهرو باندې په کانفرنسونو باندې څه شي کېږي نه لاس نه راسي هغه ډېر بیان او هغه دومره ټیکنیکل بیان وکړ ها هغه دا څه وکړه هغه چې موږ ټول ظالمان یو موږ ټول منافقان دا کوم حکمران چې موږ دلته راشي موږ ټول خپل قوم سره منافقت کوو موږ خدای پیغمبر سره منافقت کوو مسلمانانو سره منافقت کوو ها د ګردو خاتمه وکړه د الله جهادي دی ور باندې ها صحیح وایي چې دا ډینجرس پرسپیکټیو بل مسلمانانو دې کوي بل چرته یعنی دا مون طرف ته ضرب المثل دی تاسو ګجر پیژنئ ګجر یو قام د گاومشي ساتي په دې غرو کې پاتې کیږي او د گاومشي ساتي دای نه ته گاومشي نو دا گاومشي ساتي صحیح نو ګجر کړي او د ډبو اپ دې نه خپه کیږي گاومشي دی ول ډب ورکونه دی بمړای صحیح نو مون طرف ته خلک وای ګجر چې غوسه کول غواړي گاومشي دی ول ډب ورکړه ګجر چې غوسه کول غواړي بس هغه میسج واخلي چې دې سړي ما سره نفرت ته ځکه خو زما مې خله غره زمونږ د محله کې یو سړی و دغه یو بل تربور سره ملایي دا یو ورځ دا خره راي کار کړي و ډبولې چاوټه پر پارکا دا خرهولې ډبه وی پاغه مې وسته راځي غوسه په وبس صحیح شو نو مسلمانانو دا چې پورټه راغوسته تر پته ولګي ولادیمیر پورټه راغوسته او هغه باقاعده اډرس کړ کانفرنس اډرس کړ نو کنه هغه کانفرنس اډرس کړ هغه وایي چې د هیڅ مذهب هیڅ دهشتګردۍ سره تعلق نشته صحیح او وایي چې د حقوقو جنگ چې د دهشتګردۍ نشي ویلې حقوقو جنگ دته د دهشتګردۍ نشي او وایي 2 کروڑه مسلمانان دا د روس د معیشت یو ناقابل نسیان حصہ ده او په روس کې 2 کروڑه مسلمانان دي او 2 کروڑه مسلمانان دا د روس د معیشت یو نه هیرونکي حصہ ده صحیح او یعنی مقصد چې دا هم خپل غوسه نه کنه سر ته رسي نو خو اول امریکا د ټول یوز کې ما وکړل دا بس د ټول یوز هغه څه ټیکنیکلی څه لو به وکړه علاقه یې په کلیئر وته ها دا تاسو بلکې هم خو سره چې قرارداد یو نو منظور کړ خو فرانس او المانیا او رشیا درې وړ انکار وکړ هغه یې موږ کومک کو نه ارمي او اسلامي کانفرنس ټول انکار وکړ ایمون ارمي دي تر پته وکړه اسلامي کانفرنس پاکستان انکار کنه نه دي دوی ځان ته داسې مشکل پیدا کړ ځکه چې چا خبرې دی غوږ نه دی یعنی کډیر لوی طاقت مې مثلا کده کلی خان دی زموږ په دې کلی کې یو زموږ ځان لري غونډه خوای داسې افسران دي افسران نو هغه دا طریقه وا چې چا مړ بوښنو قبر لا دي سن الله الته قبر په پیسو نه کنه په پاز ازدای باندې په بهمي یعنی سماجی تړون دی باندې خلک قبرونه هم کوي او خدمتوم کوي ملمنو فلان هغه خو چې افسران صحیح نو مور مړوا نو څو کله قبر کنه سونه راتل یسو کله قبر کنه سونه راتل او بیا التغرال ذکوسی د کلینه بهر بیا راغله ته محله ته ډېر مینتونه وکړو یاره شرمې وو فلانې دینګلې سس ځکه ته خدای سم مزدورون ته نه ملایوي چې تعالی قبر وکړي ځکه دا شیشتنه تصور نشته تا نه دا تصور نه دا غینه پس اوس خو چې غریب سړی څوک مرشي نه پکې ولاړی هو الذی خلق لكم ما فی نو مقصد نه دا او چې د کلی ډېر لوی سړی نو په کلی سره تعلق ساتي کنه چې ژوند نتیږي اگر دنیا لوی سړی نو په دنیا سره ورځونه سره بس تعلق ساتي چې خبره ته وګورئ کې دی کنه چې دې چې خبره ته وګورئ کنه خو ته په مشکل شي او الذی الله تعالی غزا دے خلق لكم چې پیدا کړی استاد د نفد پارا ما فی الارض جميعا شین چزما کې دې جميعا ټول ثم استوى الى السماء بیا الله تعالی اراده وکړه برابر ش اسمان ته برابر ش معنا اراده وکړه
فسواهن نو برابر کل دا سبع سماوات و آسماننا وهو بكل شيء عليم ادعا اللہ تعالی پارشے بان علم لرن کے دے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ ندو دعوی اکلے خلق لکم خدا خالق دے وهو بكل شيء عليم اللہ تعالی دا ہر شے عالم دے دا دو دعوی اکلے نو اس دا اغیر اثبات دا پارا دا واقع ذکر کئی دا آدم و دا ملائکو واقع ذکر کئی دا آدم و دا ملائکو چی پا کائناتو کی تخلیقی شاہکار زما چی دے کو انسان دے تخلیقی شاہکار چی دے نو چی کم خدای انسان پیدا کری آغا خدای ہی خالق دے طول مخلوقات دے یو دا او دویم دا چی تنا فرشتیم دا اعتراف کئی چی او اللہ انکا انت العلیم الحکیم ہر شیبانے پوئی ہوئی واضح تے لہذا من تست کوما دے علم بنیاد والے زمان علم خودے محدود دے نو دوارا دعوی ثابت تے یہ بھی کسی سرہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ آیا کاغچوے ربستا فرشتوتا اِنِّي جَاعِلٌ ز پیدا کرن کے ما فی الارض ازما کے خلیفتا خلیفہ اس دائیو نہیں چلے چیا خلیفہ نو خلیفہ براتوری کا خلیفہ دو دے یو اطلاق کی گی سکسیسر دویم اطلاق کی گی جنریشن آفٹر جنریشن اگر ہم سکسیشن دے جنریشن آفٹر جنریشن سکسیشن دے اور دریم معنی کی گی ایجنٹ یا وائسرائے ایجنٹ یا وائسرائے اس یو معنی خود مفسرینو کرے دا چینی جاغل فی الارض خلیفہ ز پیدا کون پزما کی خلیفہ یعنی سکسیسر دا جناتو چرا انسانان دا جناتو سکسیسر دی دا انسان دا پیدایش نوڑان دے دا طول دنیا کو پائی کولا جناتو طول دنیا کو پائی کولا جنو پیران نو چکل اللہ انسانان پیدا کر نو آباد خطی دا انسانان لاس کرا لے وغیر آبادو تا جنات لڑا دا یو معنی چنی دا خلیفہ دی و سکسیسر برچا دا جنات دا غی جانشی او دویم معنی چی انسان himself is خلیفہ of each other ذکر دیکھ برازی جنریشن آفٹر جنریشن جنریشن آفٹر جنریشن نثار احمد دا حاجی سے خلیفہ دی دا نثار احمد بچے با دا خلیفہ دا غ بچے ہو بیا دا غ خلیفہ نو دویم معنی دا چی دی با خلیفہ گانوی پخپلہ کے دیو بل پلار بزی زوی بزی نوسے بزی کڑوسے او دریم معنی کہ اگر احمد خلیفۃ لی اس خدای کو سکسیسر نشی کہ دے کا چر بزی نا دای کر دفنا کی یا ضرورت لري خلیفہ نہ لري دې معنی بیا د ایجنٹ یا وایسرای د الله تعالی ز پیدا کوم پزما کې خپل وایسرای ز پیدا کوم پزما کې خپل ایجنٹ او د ایجنٹ او د وایسرای داغه ډیوټي دای چې هغه باونډي چې کوي به هغه کار چې خپل چیف او باس ورته کوي یوا دیمه ده چې داغه هر یو حرکت سبجیکٹ ټو دی اپروول اف هیز باس سبجیکٹ دی چې باس یې اپروو کوي کني اپروو کوي او نمبر دریم نمبر کاغه وایلیشن وکي نو his violation is subject to termination چې دا ټایټل ته واخلي او subject to termination is not only termination but he can send him to prison or jail سزا به ورکړي کنه ورکړي چې وایلیشن وکړي او دغه وجه چې انسان وایلیشن وکړي نو جهنم سزا ورکړي صحیح او کنو کی وایلیشن فالو کی نو کریډټ ورکړي سو ورکړي دا کریڈٹ تے جنت ویرے شی سزا تے جہنم ویرے شی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ رفل خان دا قرآن صدر حکمتون ڈک کتاب ہے یو لفظ وی ہو کمال کئی ادار دے خبر دلیل سے دا کلام دا چاہے بغیر دا اللہ نے بڑھ سوگا سے کلمہ نشی استعمال ہونے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ ز پیدا کروں کے ازما کے خلیفہ قالوا فرشتو ورتوي او دالته ورتولی کا چې فرشتو وی اعتراض نو استفسار objection نو تفسیر معلوم ہو
ځان په یو خبر باندې ځکه الله تعالی he told them a little bit about human being چې دې به combination وي دا ولیکه چې دا انسان به combination وي the angel nature او the animal nature the angel nature او the animal nature انسان کې دوه elements دي څو دي دوه elements یو angel nature بل animal nature حیوانیت او ملکیت او دریم شی پکې لګول دی انسانیت دریم شی پکې لګول دی انسانیت ملک فرشتہ ایت انسانیت نشته صحیح لہذا غي د رحم او د غصې او د دې تصور نه لري صحیح د حسد او د کینې د دې تصور نه پکې حیوانیت ته نه پکې انسانیت ته ملکیت ته لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون اي 24 hours څخه بندگی اي 24 hours څخه بندگی ځکه چې پته نه بل لازم نه شهرت ته ضرورت شته نه واده کوي نه کور لري نه موټر ته ضرورت شته نه ډوډۍ کوي څنګه لکه فیض خان بشن نو څه په کې ځان سره کوي صحیح ده څنګه صحیح او پیغمبر اسلام یو تفصیلی حدیث کې وویل چې الله تعالی فرشتي پیدا کړو ورکب فيهم العقل هغه له صرف عقل ورک او انټلیکچوال اپروچ دا صرف تا خدای طرف ته بوزي لہذا هغه صرف د خدای حکم مني نور پیسې نه کوي نور دای کار نشته بس هغه صرف امام شعبی رحمت الله علیه ته تاسو کې په عبارت طریقې نه امام شعبی د امام ابو حنیفه او د امام مالک استاد ورته وی چې 24 غنټه عبارت کې استلیکي نه امام شعبی رحمت الله علیه داسې مسکه شو ورته وی ته 24 غنټه په ویخه پوده باندې صاف استل شوی به چرته ساخله ننباسه راوباسه اکسیجن خوري کاربن ډای اکساید راوباسه وی ته استل شوی وینه چې ځکه چې نیچرل دی ورته دای د پاره عبارت نیچرل دی نیچرل شی باندې سره نستل دی نیچرل وخلق البهائم وركب فيهن الشهوه الله تعالی حیوانات پیدا کړل زناور ایله صرف خواہشات ورکړه libidos lust and desires نو سلری نو بس ای صرف پدری سرور کارنو باندې پوری خراس پاک او د نر ماده یو ځای کېدل خراس کا د نر ماده یو ځای کېدل خپل خوراک پیدا کول د بل نه ځان ډیفنس کول بس دا حیوانات کوم او پیدا کړل انسانان پیغمبر علیہ السلام فرمایي نو یو الیمنٹ پکې د فرشتو لګو عقل والا او بل پکې د حیواناتو لګو شهوت والا اوس د دې دواړو میاس کې یو کانفلکټ دی یو ډیسپیوټ روان دی دا انساني بدن دنه دا بالکل میدان جنگ دی بیٹل فیلډ دی انیمل نیچر او انجل نیچر انیمل نیچر او انجل نیچر صحیح اپ دې دواړو باندې غلبه حاصلول غواړي هیومن نیچر فطرت انساني هغه د دواړو کنټرول کول غواړي هغه غواړي چې د دواړو بیلنس وي یعنی شریعت تقاضا ده نه ده چې یا انیمل نیچر دباو کا یا انجل نیچر دباو کا د شریعت تقاضا ده چې د دواړو بیلنس کا او دغه بیلنس کولو لپاره کوم فکر چې را لګره هغه دی هیومن نیچر او دغه ټیلنټ انسان کې پیدا کړی دی وجه ورته پیغمبر راولېږي کتاب ورته راولېږي چې هغه ول دا هیومن نیچر دا ول انسټیګیټ کې انسپایر کړي اوس که پچا باندې انیمل نیچر غالب شي دا ولیکا انسان احمد د حیواناتو نیچر غالب شي بس د داسې انسان سلیرش غنټه فکر لګیدلې په دنیا او دنیا دا راځي نثینګ ایلس د نور څه خبر دي مليون میں دا سکلو 2 مليون میں آغا سکلو صحیح شو سٹاک کې میں دورو لګولې فلان کې میں دا ډسکشن نه دی هغه باندې د انیمل نیچر غلبه ده او که انجل نیچر په غالب شي فرشتو والا نیچر نه بیا مجذوب شي لا تعلق شي دنیا نه ا دنیا نه لا ټک نه کوي کار لوم دي کپلار ورته لګي ایکسپلور ورته لګي اته کې ګیره دورو د کړي تسبیح هغه په جمعه کې ناشتي او شریعت اسلامی نه دا وړاندې نه اپروو کوي نه دا رستنه اپروو کوي او شریعت دا دوه نه اپروو کوي هغه یو په یو ایکستریم دی دا یو په بل ایکستریم دی شریعت اسلامی غواړي چې دا دواړه نیچر داغه هیومن نیچر ته سبجیکټ شي او human nature is based upon وحی
انساني نیچر پس باندې برابرېږي په وحي باندې. هر دې وجه موږ دعا وکړو چې ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه. دین عمره کې دنیا عمره کې، دنیا ممخه کې آخرت ممخه کې. اوس فرشتو ته چې خدای دا وایي چې یو به انیمل الیمنٹ او بل به انجل الیمنٹ، صحیح؟ نو فرشتو ته د وړاندې نه د انیمل دنیا معلومه وه، ای ابزر کوله چې د انیمل دنیا کې څه دي، وهل ټکول دي، یو غوی په بل ور خلاصي، یو ګیدړ په بل حمله وکړي، یو شرمخ په بل شی باندې حمله وکړي، هغه هر وخت مار کوټایي وي ته، صحیح؟ هغه وی چې اوف د دې د انیمل نیچر چې په انجل نیچر باندې غالب راځي، او دا به انیمل نیچر چې په انجل نیچر باندې غالب راشي، صحیح؟ او انجل نیچر صرف د انیمل نیچر لپاره استعمالېږي. نو دې خبره تبای هغه سامان پیدا کوي چې یو ډیزی کټر سره بل تورې بوره بیړه غر کوي، صحیح؟ اوس دا څه انیمل نیچر غالب شوی دی، او انجل نیچر چې کوم عقل د انټلیکچوال اپروچ هغه خادم درچا د انیمل نیچر، هغه خادم شه درچا د انیمل نیچر. نو کوم حرکات چې کوي هغه د انیمل نیچر په اساس باندې کوي، پوښ کوي درست نه په انجل نیچر باندې. دی وجه نه تبای د لپاره سامان تیاری، صحیح؟ فرشتو هم دغه وي چې دغه چل کوي. قالوا تجعل فيها ورتوي تجعل فيها آیات پیدا کې دیزما کې من آغا مخلوق یفسد فيها چې فساد پیدا کې دیزما کې ويسفك الدماء او ویني بتوي. ونحن نسبح بحمدك مونږ تسبیح وایو سره د حمد دا، ونقدس لك او پاکي بیان اوستا. قال الله تعالی ورته وی انی عالم ذ پویګم ما لا تعلمون، پاغه حکمت باندې د انسان پیدائش کې چې تاسو په نه پوهیږئ. الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی رسول محمد و علی اصحابه اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقران وعلمنا ذكرنا بالقران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وسورة تلاوته وانا الليل وانا النهار. صلى الله عليه وسلم.